په خټکی او شک کې مبتلا وي دي هغه زړونه سوی دي دینه چې د هغه زړونه پاش پاشي او الله رب العزت هر چیز نه خبر ده او حکمت والا ذات ده. اردو کې ترجمه کوم. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من اسس بنيانه على شفا جرف نهار فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. کیا جس مسجد کی بنیاد تقوی پر اور اللہ کی رضا پر رکھی گئی ہو وہ بہتر ہے یا وہ جس کی بنیاد ایسے کھائی کے کنارے پر ہو جو گرنے والا ہو؟ سو وہ اس عمارت کو لے کر جہنم کی آگ میں گر جائے اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. اس کے بنانے والے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکا رہے گا یہاں تک کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے حکمت والا ہے. دا پرون چې موږ څو آیتونه یو هغه کې دا اخیری آیات متعلق لکه تشریح پوته وا اغانن کو. لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم تا پرون دا خبره ویله چې منافقینو چې کوم گروه وو هغه دغه جماعت جوړ کړلو تعمیری مکمل کړو بیا وروغلو پیغمبر اسلام ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته افتتاح وکړه په دې طریقې چې دا جماعت کې متا ایوا جامع روکا وشا دا به یو قسم افتتاح شي. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم بیا وی خبرست ته خبر و ما ټایم کې ټال مټول نه کور وخصلو چې جنگ ته روان یم هغه نه واپس کې بیا زه ان شاء الله سره لوش. خو بهرحال چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم راتلو نو لیاره کې مدینه نه مخکې آیتونه ور باندې نازل شول. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم الله رب العزت معنی کړو. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم بیا جماعت د رنګولې او د هغه سیزولې حکم ویر کړو چنانچه هغه جماعت اعلان کړل شو. اوس دی آیات کې الله رب العزت پیغمبر اسلام باندې کوي چې لا تقم فيه ابدا در جماعت کې ګوره هیڅ کله ونه درېږي یعنی جامع او تویر نه کې افتتاحي ون نه کې. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. تو د پاره بهتر داغه دا زیات حق دور داغه دا چې هغه جماعت کې ودرېږي چې کوم جماعت بنیاد په تقوا باندې خښاله. اوس مفسرین دي چې دا فرمایي چې دا کوم جماعت شو چې الله رب العزت فرمایي چې د مسجد زرار کې ګوره جامع ویر نه کې بلکې جامع ته هغه جماعت کې ویر کا چې کوم بنیاد په تقوا باندې خښاله. دا کوم جماعت شو چې دا کوم متعلق الله رب العزت پیغمبر اسلام ته فرمایي. نو ځنه مفسرین فرمایي چې دینه مراد مسجد قباء چونکه دا جماعت د کوم مسجد زرار جوړ کړل شو دا مسجد قباء سره نږدې وو. نو الله رب العزت ورته فرمایلی چې دغه مقابله کې دا جماعت وو. نو الله رب العزت دا فرمایي چې کني هغه جماعت کې نه بلکې دی جماعت کې جامع او تویر کا هغه خو جماعت نه دا هغه خو فتنه ګړو. ځنه مفسرین فرمایي چې دینه مراد مسجد نبوي ده. خو بهر المفسرین دا فرمایي چې دوړونه مراد دي. مسجد نبوي ونه مراد ده او مسجد قباء ویلی ته احادیثو کې راځي چې په مسجد نبوي کې یو المنز 50,000 المنزو برابر او په مسجد قباء کې یو المنز دی وی عمرې ثواب لري. نو مسجد قباء ډېر د فضیلت ولا جمع تا. بهرحال اوس الله رب العزت یو خبره دی ایت کې پیغمبر اسلام ته دا وکړه چې هغه جماعت کې المنز قائم کا چې کوم بنیاد په تقوا باندې خدا یعنی مسجد نبوي یا مسجد قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا په هغه کې داسې خالق ورکی دي چې هغوی صفایي خوښوي. چنانچه تفسیر مظهری کې د دې آیات د ټوکړې متعلق د دې په تشریح کې یو حدیث شریف نقل کړی دی. هغه خلاصه دغه شایه یعنی چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم مسجد قباء ته یو ورځ تشریف یوړل د آیتونو تر نازل شو دینه بعد. نو پیغمبر اسلام مسجد نبوي ته مسجد قباء ته تشریف یوړل. نو د مسجد قباء په دروازې کې ودرېدل اننه ورکه صحابه کرام نو نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هغه نه تاسو وکړل چې تاسو مسلمانان یې مؤمنین یې. نو هغه خاموش ول. بیا ونه پیغمبر اسلام تاسو وکړل تاسو مؤمنین یې. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر اسلام سره ورسره نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته فرمایلی چې ویلینا دا ټول مؤمنین دي او زه ورسره یم. هغه نه پیغمبر اسلام نه تاسو وکړل چې تاسو دی الله رب العزت په قضا باندې یقین ده هغه په فیصلو باندې تاسو یقین ده هغه ورځ وکړه چې بالکل دی الله په فیصلو می یقین ده. بیا ونه پیغمبر اسلام تاسو وکړل چې تاسو په مشکلاتو باندې صبر کوئ. ارزو وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل کوو. بیا ونه تاسو وکړل تاسو دی الله په نعمتونو دی هغه شکر ادا کوئ. هغه بیا اقرار وکړل چې بالکل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شکر نه ادا کوو. نو پیغمبر اسلام ته فرمایلی چې بالکل زه قسم پر رب ده چې تاسو مؤمنین یې. هغه نه بعد پیغمبر اسلام ته تاسو وکړل چې یاره تاسو الله رب العزت صفات
په دې آیات کې کړه ده فيه رجال يحبون ان يتطهروا چې په دې جماعت کې داسې خلک ورکېدي چې هغه ډېر زیات پاکیزګي خوښوي د تاسو د پاکیزګۍ څه داسې خاص اهتمام کوي چې الله رب العزت دې تاسو صفات کړه ده نو هغه ته ویلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نور خو موږ ته ذهن کې څه نه راځي او البته دا یو کار موږ کوو چې موږ کله لوټو سره استنجا وکړو بیا هغه نه بعد اوبو سره مزید صفایي وکړو اوبو سره خپل ځانونه وینځو استنجا مو اوبو سره بیا کوو نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې بالکل دا خبره ده دا ګوره د اعمال پینک دی دا الله ته تاسو د اعمال ډیر خواخ ده نو خبره دا شاید دغه ته الله رب العزت خوش پاکیزګي نه لري چونکه شرعي له سره سو ګندګي ډیره پهلو نه وي یعنی جنا سړی د سیوی چې هغه مثال امتیاز اړانګ دي دسونه وی لګلي دي اکثریت نو هغه سره خو بیا وطن ډیر خچان چې هغه وینځي خو کچيري د سینې وطن ډیر خچان نه وي نو ټیشو پیپر سره او لوټي سره دي ته استجمار نه وي یو استنجاوي یو استجمار نو دا استجمار دي ته یې چې لوټي سره تو ځون پجو کو نو شریلی هو سره دا کافي وي تاسو لوټي درې یا پنځه استعمال کړي زوی د پاکلو نو دا او بو سره د وینځلې ضرورت نشته شریلی هو سره نو دغه به دسی کولو دغه صحابه کرامو چې باوجود دي چې شرعي له هو سره به اغه لوټو سره استنجو کفیو استجمار کفیو واغه نه باوجود بعد هغه او با استعمالول چونکه په عربو کې دی ابو احکام کې ډیر کمای وو ساور کې کمای ده وو سره دولت ډیر ده داسې فلټریشن یې لګولې دي چې سمندري او بچ کوم دا کنه هغه د سکلی او د استعمال قابلیت کی امغه اوس کی پیسې سره ډیر ده کني دا ډیر ګرونه ټیکنالوژي ده چې د سمندر او بچ کوم دا هغه ته د هغه قابلیت د استعمال قابلیت خو بهر له سره خو پیسې شته دي بهر او بو اوس کمای نشته ده او هغه زمانه کې دی او بو ډیر زیات کمای نو هغه ټیم کې عموما به کوم دا کنه صرف استجمار باندې اکتفا کوله مسلمانانو یعنی خلی لوټو سره به ځون په جوړول او د څو بو بدو غډي روانه خدا د مسجد قباء کې کوم مخلوق ابودو هغه بدینه باوجود چې دی وبو کمای وو خو بیا صفائی کوله نن سبا چې موږ تاسو دا ویل کوو چې وبو څه کمای نشته لہذا پکور راشه ته وبو سره استنجا وکړل شي بهرحال د بل آیت کې الله رب العزت فرمایي افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير مما اسس یو داسې جماعت چې هغه بنیاد په تقوا باندې خدا هغه د هغه جماعتونه بهتر ده چې د هغه بنیاد په داسې ځای باندې وي چې هغه یو کډه ده او هغه کډې باندې دغه جماعت جوړ شوی ده څټه ما دی هغه د غورځېدلې خطر ده دې څه مطلب دا شو ته ګوره اول خو په دغه جملې ځون پوي کې چې الله رب العزت فرمایي چې هغه جماعت چې د هغه بنیاد په تقوا باندې خدا او هغه جماعت هغه بنیاد د شر او فساد لپاره ده کوم بهتر ده اوس ګوره الله رب العزت دې کې د جماعت د تعمیر د هغه نه بیان کړه دی هغه مضبوطی چې هغه جماعت بهتر ده چې هغه ډیر مضبوط ده هغه ډیر خوښتا ده نه بلکې د جماعت چې کوم مټیریل ده دی هغه تذکرہ الله رب العزت نه کړه بلکې جماعت جوړونکو ذکر کړه ده د جماعت جوړونکي دا د اخلاص نیت ولا دي او کنه دي نو ګوره جماعت کې مټیریل دی معنا نه لري مسجد نبوي چې حضور صلی الله علیه وسلم کله جوړ کړو پیغمبر اسلام چې کوم جماعت کې الموز کولو پر روایتونو کې راځي سو هغه اټول لوند خاطه هغه باندې صرف باندې نه کوم دا کنه بجری اچولې شي نو صحابه کرام فرمایي چې کله به بارون وشو هغه به باندې نه ټول څکیدو د مسجد نبوي چې کله به څکیدلو نو صحابه کرام فرمایي چې موږ کله الموز ورکې وکړو نو د تندیب خچن بشو ټول د پیسې د سجدان بس لګول ویلي هغه څه کېدل ولوندې بټولې چې کړي وي څه وي کنه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم تاسو ته مخکې بیان کړی دی چې پیغمبر اسلام ته بحرین نه کوم د 60 هزار دینار یا درهم دا بروغلو پیغمبر اسلام به تقسیمول ویلي پیغمبر اسلام جماعت باندې شو جوړوي 60,000 دینار نن زو سو عرب روپے رچی عرب ورلونا عرب روپے ورچی د عرب ها روپے پیغمبر اسلام مسجد نبوي په نشو جوړوي ته خالی شان جماعت جوړ کړ کیسه داسې محلات جوړ کړی نو پیغمبر اسلام خلی مسجد نبوي په نشو جوړوي پیغمبر اسلام ته پاتې وکنه چې جماعت کې دا شی ویلو بل نه دي دا څه معنا نه لري چې جماعت خو پوخته خالی شان دا خو کوم دا رنگ روغن خ کاشي ورکې لګیدلی دي بلکې اهم دا چې جماعت په اعمال او ابود دا کنه دا اوس ګوره ایمو ټول زور د جماعت په کنستراکشن باندې یو چار جوړ ده بل چار جوړ ده دینی مدارس ولا الله دا
وته هدایت وکړي داسې مدارس ته چې هغه چې کوم دا کنه باوجود بجای دی چې تعلیم باندې زور ویر کې هغه زور اکثر مدارس په تعمیر باندې ده تعمیر بدون علی شان وي او د مولوی صاحب تنخواه ورکړي 10,000 وي هغه بیا کوم دا لاسو میاشتونه بقایا جاتو کی مولوی صاحب غریب سره به دکاندارانو ټول دکاندارانو به مولوی صاحب قرضه وړي اے بندا نو عالم ته درس د لپاره برتی کړه دا کم از کم پیسو نه چې کوم دا بے فکر کړه څنګه سره د معاش فکر خنه وي څنګه ټول فکر دین طرف ته نو جمعتونو او د استادانو تنخواهونه ورکړي 10,000 او په تعمیر باندې چې پښتنه وکي یو قسم علیشان بلډینګ بودري دی دی آیات کې الله رب العزت انده اشاره کړی دا چې تاسو دی هغه بنیاد کې دون کې خالق وکسه هغه متقیون دي هغه جماعت به بهتر وي دي هغه نه ته دي هغه جوړون کې متقیون نه دي جماعت اگر چې ډیر علیشان جوړ کړل خو چې دي هغه په هغه کې بانیان کې متقی نه دا یو شرپسند سړی دا هغه جماعت جوړ کړل د شر او د فساد لپاره په محلي کې توړ وروستل لپاره دا جماعت ټیک تا د جماعتنا ما به تویر کړی شي خو دې کې ثواب دی المنزل دوله نشته دا خپل جماعت کې هغه جماعت چې کوم مخکې نه جوړ شوی دا په خنیات باندې جوړ شوی دا هغه جماعت ته څه المنزل په مغه کې کوا دا چې کوم شر لپاره جوړ دا محلي کې توړ لپاره جوړ دا دې جماعت ته صرف علماء کرام انتظامی واجنه هغه سټیټس خو ته نه ور کوي چې دا جماعت نه د مسجد سرار خو البته علماء کرام نه خو خوي چې د جماعت ته کچيري دا نه منجمتونو حوصله شکني وشي نو د جماعتونو بیا خپل کام شي اوس هر سړی پیږي چې نه لغني دا کسونه خپل منځو کې سره مرور شي دا ځ خپل ځان خپل جماعت جوړاو بیا بنیاد یې خل هغه سي پیږي چې مو څه څه چې جماعت کې روډ کې چې ټکرای لا وای چې خپل خالو ته ډیر کوي نه په ما ژوای ما سپور خپل دې کې پتا یو اسه پتا یو کې ټرکونو ولا ټیلو ولا چې دې دیریږي زړګونو ته چې دې دیریږي اډاپ شي پنځو میاشتو کې جماعت علي شان ته یو خې کاشي ورکې لګیدلی چې څه کوي دې شي سره کار شته نه چو آیا د جماعت مقصد صرف د تعبیر ته صرف د بلډینګ دا قرآن سی ای باران اوس د بل جمله الله رب العزت ډیره زبردست بیان کړی دا چې آیا دا جماعت بهتر ده یا هغه جماعت بهتر ده چې هغه دی ایو د غور په کناري جوړ شوه دا او څه ټیمه هغه غورځي دی مفسرین فرمایي چې دا جرف کوم دا کنه جرف دا د سې جوړ ته یی چې کتو سبو لیدلی وی کله وری ایوی علاقې کې واویله یو دریو بهیږي نو دا کنارو کې چې کوم دیوال وي سایډونو کې نو دا وبڅ کوم دا کنه هغه سایډونو کې د دیوال کنارا ځون سره وړي ابون نه د سې چاجه پوت شي لون نه وبونه وطن وړي اوس دا غوړي چې کوم دا کنه انتهایی خطرناک وي چې ټیمه د غورځي دی شي ویلي چې خلی هوا کې دغه هغه ویلور وي اوس الله رب العزت فرمایي چې په دې باندې پوسه یو سړی کور جوړ کی نو دا کور اینی ټایم په خطرې کې دا چې ټیمه د غورځي دی شي لہذا د دسې جماعت چې د هغه په بنیاد کې تقوا نه ده شامله هغه دسې ده لکه تو دانه منا په کاټې باندې لکه د دریابو هغه کناري باندې چې د هغه لو د بنیاد ختم شوه ده هغه باندې تو یو جماعت جوړ کړو یو بلډینګ یو کور جوړ کړو هغه نن وی کسبو معمولی غني جټکی سره بوسو خپلانه غرضی هغه کې کوم المنسکن رهایشیون دي المنسکون کې دي هغه بټول غرضی ټول بچي نو الله رب العزت فرمایي چې د دې جماعت مسول داشدا چې هغه فنهار به فی نار جهنم دا خپل سکوم ورکی سازشیون کسون دي هغه سره بدلی جهنم ورته ورغورځي لا یزال بنیانهم الذی بنوا ربا فی قلوبهم دی آیت کې الله رب العزت فرمایي چې کوم خلکو دا جماعت جوړ کړه دا د دغه په زړونو کې به همیشه دا خټکا وي څه پرې مړ نه وي مطلب دا شای شو چې دا ډېر هارمون کې لوړل دا کوم ګروپ وو د ابو عامر راهب چې کوم فالوورز وو چې دا جماعت دی مقصد لپاره جوړ کړو دا دومره په حسرت او افسوس کې پوتې شول دا به همیشه دا افسوس کوي چې هاي هغه جماعت چې طریقې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکه کړوا او دا شای کامیاب شو نو ته سور ویلی ولا نو یې چې مارګ راسي باغو سره دا خټکا ور سراوي الله رب العزت فرمایي سو الا ان تقطع قلوبهم څو پر دې دغه زړه پارا او پاش نه وشي یعنی زړه چود نه وشي مړ نه وشي دغه حسرت کې بدغه وي الله دې متنه کمال